فی لیلۃ القدر مونږ نازل کړی دی دی قرآن کریم له په شپه د قدر کې د قدر یوه شپه وه چې مونږ پکې قرآن را نازل کو ډیره د قدر شپه وه وما ادراک ما لیلۃ القدر تا ته څه پته ده چې دا لیلۃ القدر څه شی دی دا لیلۃ القدر څه ده خیر من الف شهر دا یوه شپه ده چې د دې یوې شپې عبادت چې دی د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی دا لیلۃ القدر داسې شپه ده چې دی کې چا عبادت وکړو نو د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام دا هغه شپه ده چې دی کې نازلیږي ملائک د اسمان نه او جبریل امین راځي په دې شپه جبریل امین راکوزیږي او ملائک راکوزیږي دا مخ د ځمکې د ملائکو نه ګنډلې پروت دي تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام دا د سلامتیا شپه ده هي حتی مطلع الفجر او دا شپه چې دا د سبا پوری دا لیلۃ القدر چې دا شپه د سبا خطو پوری دا شپه وي ملائک را کوشوي او جبریل امین را کوشوي او په دې ځمکه باندې ګرځي هر هغه څوک چې په عبادت کې لګیا وي مونځ کوي یا تلاوت کوي ویښ ذکر و اذکار کوي نو دا ملائک ورته حاضری کوي په دعا باندې آمین وای هر ځای ته ځي خو هر هغې ځای ته ځي چې څوک عبادت کې لګیا وي ذکر کوي تلاوت کوي مونځ کوي په اودو پسې نه ځي نو دغې ځای ته ځي او سلامونه ورچي او په دعاګانو باندې آمین وای ټوله شپه دا ملائک ګرځي او دا ځمکه یې ګنډلي دا داسې قیمتي شپه ده او شکر په دې دی چې هي حتی مطلع الفجر الله وی دا شپه د سبا پورې ده دا د سبا خطو پورې دا لیلۃ القدر وي دا داسې یوه قیمتي شپه ده او قدرمنده شپه ده چې الله وی چې دا لیلۃ القدر ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام لیلۃ القدر چا چې د لیلۃ القدر اقامت وکړو چا چې د لیلۃ القدر په شپه عبادت وکړو ایمانا واحتسابا ایمان لرو عقیده صحیح وه په عقیده کې اخوا دیخوا نه واحتسابا او د ثواب امید لرو یعنی خالص د الله د رضا دپاره ولاړو ریا پکې نه وه عقیده ټیک وه عقیده مضبوطه وه